سلامونه ملګرو. د پاکستان چیمپئن ټرافي سکواډ اناونس کېدو نه پس وسیم اکرم د پاکستان سلیکشن کمیټۍ له ډیر زیات غوسه دی. اهم وجوهات بیان کړي دي، ډیر اهم پوینټ ریس کړي دي او دغه پوینټ کچره تاسو ګورئ نو د وسیم اکرم دغه غوسه او دغه پوینټ بالکل فیر دی. وسیم اکرم ویلي چې ټول نه پیله خو د فخر زمان په سلیکشن باندې وسیم اکرم ویلي چې زه خوشاله یم چې فخر زمان ټیم ته واپس شو. مطلب دی له هم لګیدل چې کېدای چې فخر زمان د چیمپئن ټرافي د لپاره هم واندلی او چې کله د فخر زمان نوم په چیمپئن ټرافي کې راغو نو وسیم اکرم په هم خپل خوشحالي خولې چې زه د فخر زمان په سلیکشن باندې خوشاله یم. دویم چې کم د پاکستان سلیکشن کمیټي غټ بلندر کړي غدار چې پاکستان صرف یو پراپر سپینر په ټیم کې ورچولې دي، هغه هم ابرار احمد دی. اسامه امیر ډراپ ته د پاکستان شاداب خان نشته رجی په سره په سکواډ کې نشته نو صرف یو پراپر سپینر ورچولې هغه هم ابرار دی. بل وسیم اکرم چې کم دویم غټ پوینټ ریس کړي غدار چې پاکستان د ریګولر اوپنر ځان سره نه دی غشتلې، یا به فخر زمان سره بابر اعظم اوپننګ کوي یا به سره محمد رضوان اوپننګ کوي نو میډل آرډر به وکیږي. پراپر اوپنر ځان سره په سکواډ کې نه دی شتلې. دویم پوینټ دا ریس کړی دی او دریم پوینټ وسیم اکرم دا ریس کړی دی چې عامر جمال په ان موقع باندې ډراپ شو او فهیم اشرف سکواډ لراغو نو دا هم نو پکار چون کې ډیزروینګ چانس چې کوم هغه د عامر جمالو دا فهیم اشرف نو خو پته لګي چې فهیم اشرف څومره غټ شفارس دی چې په ان موقع باندې د دومره غټ ټیم ته دومره غټ ټورنمنت د لپاره اکثر راځي.